یو طلاق چې سړی کور والا ته ورکې دي کې څو شرطونه مخکې ما ویلي بیا یې مهم چې دا سړی به لیونی نه او غصه به دومره زیاته نه چې دا په ځان پوه نه شي مجنون به نه وغیره شراب په نشه کې به نه نو که بیا یو سړی ښځې ته طلاق ورکوي د دې دپاره 3 میاشتې وخت دی ترتیب یې دا دی په حدیث کې ذکر شوی چې کله یو زنانه ته په هغې باندې میاشتني بیماري د هغه زنانه راشي او د هغې نه بعد دا غسل وکړي ځکه کله چې زنانه په حالت د بیمارۍ کې په دغه وخت کې طلاق نه واقع کېږي چې د هغې نه پاکه شي او غسل وکړي په هغې کې به ته یو طلاق ورکړي بله چې په دې یو میاشت کې تا یو طلاق ورکړو بیا به ته صبر کوې ما مخکې ویلو شریعت دومره ښایسته دین دی دومره ښایسته دین چې تا ته وایي که چېرته دا زنانه تا ته ځان پاک کړي شاید ستا ورته زړه وشي او بېرته را طلاق فسخه شي مطلب د دې سره ته خپل نکاح برقرار وساتي نو تا ته وایي چې دویم طلاق ورته ته ورکوې په دویم ځل چې په دې زنانه باندې کله مریضتیا راځي بیماري پرې راځي او د بیماری نه دا زنانه پاکیږي دویم طلاق به ته په هغه وخت کې ورکوې چې دا دویمه میاشت راځي د زنانه نو چې کله دویم طلاق ورته ورکړي په دې 2 طلاقو کې ته کولی شي چې دغې زنانه ته خپله ښځه ورته وي او دا ستا ښځه ګرځېږي دغه 2 میاشتو کې ته ورته رجوع کولی شي اوس چې کله 3مه میاشت راشي په زنانه باندې میاشتني مریضتیاوې راشي د هغې نه بعد د غسل وکړي او 3م طلاق ورته خاوند ورکړي په دغه وخت کې دا ښځه د سړي د لاسه نه ووتله او دا مسله مخکې موږ بیانه کړې وه چې بعضې خلک بیا په دې کې داسې کار کوي چې دا 3-4 ورځو دپاره دغه زنانه یو بل کس ته ورکوي چې هغې ته دوی حلاله نوم ورکوي حال دا چې دا حرامه ده په شریعت کې حلاله ده نه ده 3-4 ورځو لپاره هغې ته ورکړي چې ته ورسره 3-4 ورځې تېرې کړه او په دې سره به ورسره نږدېکت ته وکړي د هغې نه بعد به بېرته ماته راکړي دې ته په شریعت کې دغه کم نفر چې دا ښځه ورته ورکولی کېږي دې ته په شریعت کې هغه تیسي مستعار ویلی شوی هغه چیلی چې خلک یې خپلو ګډو بزو ته په روپو راولي مطلب دا جواز نه لري ښه چې 3م طلاق کله واقع شو 3م طلاق د هغې نه بعد دا ښځه هغه د بل خاوند سره چې نکاح وکړه که هغه په خپله خوښه باندې په خپله خوښه باندې هغه طلاق واقع کی صحیح ده او دا بل سړي نه ځان آزاد کی به ته کولی شي چې هغه په خپله خوښه باندې ځان ته په نکاح کړي تر څو که 1 کال اوس هغه تېری که 2 کاله خو دا موقته نکاح چې ورسره خلک دي چې یو میاشت بعد بېرته طلاق یې ماته بېرته راکړي دا زنا کې حسابېږي ګوره نو همدغه د طلاقو صحیح و شرعي طریقه ده هو تک صاحب